ماشاء الله په دې منډه کې ډېر فېدی شي او کړه او په دوه باندې یو څه پوښوم کې نو څه شي ګوره دې باندې موږ پرون مسله پرې خوا اول حدیث وی بیا دلته سوالات او جوابات دي خام عبد الله د شیخ امام بخاری استاد وی چې ماته عبدالرزاق ابن حمام وی هغه چې ماته معمر ابن راشد وی د امام زهری نه او سید مسیب ان ابي هريره نبی صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایي مولود نه د یو بچي پیدا کړي شوی یا نه د یو بچي پیدا کیدون کې یولد چې پیدا کړي شي الا والشیطان یمسه مگر دا شیطان چې دی چوکا ورکی دیلا مسکی دیلرا حين یولد چې څوک دی پیدا کیږي فیستهلو نو دې आवाज چته صارخن چغوون کې مم مس الشیطان ایاهو د چوکی د شیطان نه دی بچیتا الا مریم و ابنها سوا د مریم نه او زوی د مریم چې عیسی علی السلام دی ثم یقول ابو هريره بیا ابو هريره سے بوي وقرو ان شئتم او اولله د پیغمبر علی السلام د دې کلام تایید د پاره او د دې مصداق ان شئتم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم او ز پناه غواړم دې مریم لرا د کپ قدرستا او د دې بچو لرا د شیطان رټل شوینا اوس ګورا مولانا صاحب دې ځکه اشکال نشته یو بر روایت کې اشکال دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دنیا ته جو څومره بچی راځي یا راغلي دي ناغي له شیطان هغه شیطان مسکړي دي او شیطان ورته مس کوي خو مریم او دغه زوی عیسی دا د مس شیطان نه لکه دلته محفوظ دي اوس سوال دا دی او دغه تایید په دې خبره ده چې نی اعوذها بک و ذریتها نو کله چې ته قران وای نو پتا به اشکال وی دغه چې مریم چې پیدا شو نو مور پریشان شو او بیا الله مخکوي چې نی وضاحت اونسا حضرت ډیره خفایما ولې صدقر کلونسا وشګنا بیا الله پاک ورته چې ولې صدقر کل اونسا بیا دې شونی سمېته مریم ویني اویزها دا پیدا شوی دا هغه نه پس خبري شوی دي بیا د الله د قبولیت علم هغه ته رسیدلې دي بیا هغه نه پس دې چې اویزها بک و ذریته من الشیطان الرجیم اوس سوال دا دی چې نبی علی السلام وایي چې دا مسنا مریم محفوظ پاتې شوی دا نو دعا د حفاظت خروج شوی دا بیا په عین ولادت کې دا څنګه محفوظ پاتې شو دا یو اشکال دی دعا د حفاظت پس اجابت نشوي دا او حدیث معلومه شو چې عند الولادت هم دا د مسنا محفوظه و نو دغه یو جواب چې خسته دی هغه دا دی چې ډیره ممکنه ده چې مریم مور دا دعا قبل الولادت کړې و یا دا عین ولادت په وخت کې کړې و د دې کې څه ښکار شو چې قبل الولادت مریم وی یا عین ولادت مریم وی انی اعوذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم د دې کې ښکار نشته دیمه خبره زما په ذهن کې هغه داسې راځي چې اخبار د پیغمبر علی السلام دی چې مریم اور ابنها محفوظ دی مقصد د حضرت اخبار په اجابت د دعا د ام مریم دی چاري اویذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم نو معنا مریم هم د شیطان د مسنا بچی ہوا اجابت تا دعا دا ام مریم نزوی به طریق اولا بچ دے لگه دے خروس راغلے دے
اخبار بی اجابت دعای مریم شو. بیا په دې کې یو اشکال دی، عظیم اشکال دی. هغه دا دی چې ګوره دې حدیث کې خو فقط مریم و ابنها ذکر دی، حالانکه دا نور انبیاء علیهم السلام چې پیدا شوي دي. ځکه جواب دا دی چې تنسیس علی شی لا يدل علی الف ماده. نو کې دې روایتو کې تنسیس د مور د عیسی شوی دی علیه السلام، دې دا معنی نه ده چې د نور مس شوی دی، بلکې نورم د مس په طریقه لا محفوظ دي. ځکه چې دې خو بوجه نبوت بچ دی، نو معلومه شو چې هر نبی بوجه نبوت بچ دی. دریم قول دا دی چې الکه کچری فرضی محال دا تحفظ من المس د عیسی سیب نشي، حساب سیب د پار شي، دا به یو فضیلت جزئی شي. او فضیلت جزئی چې کوم دی دا مقابله د فضیلت کلی نشي کوله. امام الانبیاء ته فضیلت کلی حاصل دی. سلورمه توجیه دا ده چې اصل کې دی کې مسأله دا مسأله دا وا چې لکه يهود بدبختو عیسی او عیسی ته نسبتونه کول، چې عیسی او بقولهم وکفرهم علی مریم بهتانا عظیما. نو مریم ته تهمت لګاو په مریم باندې، نو خود به خود زوی د مریم هغه هم چې کوم د متهم کېده. نو انی اعوذها بک و ذریتها دا تمهید دی لپاره درچا حفاظت عیسی علیہ السلام او پدې کې ذکر د معصومیت ته عیسی دی چې ګوره دا د بچپن نه د شیطان د مس نه بچوا چې څو وخت ماشومان د مرفوع قلم وي، بیا بشرای په زمانه کې بسنګ محفوظ شي ویني د شیطان د مس نه. نو اصل مقصد چې دی معصومیت اور محفوظیت د ابن او د من مس شیطان دی، او مقصد رد په يهود ظالمانو دی. مسله حل شو اوس مخکره باو في تفسير قوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق الاخره عن عليم موجود من العالم وهو في موضع مفعل. ګورا مولانا صاحبہ دیزه کې دو واقعات ذکر کیږي. پوښوي مسأله دا ده چې یو سره د یو مکان یا د یو زی مالک نی او دې دغیبان ادعا د تملیکو کی او اثبات د تملیک په یمین کاذبو کی، نو دې د 500 سزاګانو مستحق دی. قران هغه ذکر کوي تیشوا ان الذين يشترون بعهد الله، هغه څوک چې اخلي د الله په حکمونو او په خپل قسمونو باندې دولت د دنیا چې معمولی دي، ولکه لا خلاق لهم فی الاخره، دوی لپاره به هیڅ خیر په آخرت کې نه. او د قران کې خلاق ذکر دی، خلاق معنی برخه، امام بخاری وی لا خیره، نو دا لا خیر د لا خلاق معنی شو. ولهم عذاب علیم، علیم معنی کې مولمون معنی درد رسان، موجعون درد، مولم د ایلام نه دی، موجع د وجع یعنی زخمی کونکې او درد ور کونکې، او دا مولم مشتق دی د عالم نه، او عالم درد ته وی. وهو في موضع مفعل، دا موجع وزن دا مفعل سره راغلی جی. وفي قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين الصبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وعليه غضبان فقال الله تصديق. ګور قجیرا نبی علیہ السلام فرمای من حلف بیمین صبر، هر هغه څوک چې قسم اخری په هغه قسم دروغجن کلک سره. صبر معنی لازمون کې او کلک چې دروغ وي. یحلف دغه سشه مخه علی یقطع بیاعمال امرئ مسلم، چې حاصل کې د په دې سره مال د یو سړي مسلمان قسم خوړه پر دې مال ځان تکاو، لقي الله دې بالله ته مخامخ کیږي په داسې حال کې چې الله په ډیر غصناک وي. نو فانزل الله تصدیق ذلک، الله په قران سره د خپل نبی تصدیق راولېګو. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره
الى آخر الآیت. قال دیوی فدخل اشعث بن قیس دین رسو اشعث بن قیس صحابی راغه وقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود تاسو څه بیانې قلنا موږ ته قضا وقضا دا ایت بیان کړه من خلف دا حدیث بیان کې بیات بیان کړ. قال اشعث بن قیس فی ينزلت دا ایت زما په بار کې راغله دي او قصص دا كانت لي بئر في ارض ابن عم لي وزما یو کې پزماکه د ترزوی زما د ترزوی زماکه ما پکې کې جوړ کړو. قال نبی صلی الله علیه وسلم بینتک او یمینه مانس شو ما حضرت صلی الله علیه وسلم ته د الله پیغمبر چې دا کې زما دی او زما د ترزوی وی چې دا کې زما دی ما داوا پیش کړه او زما د ترزوی مدعا له نبی اسلام ماته بینتو کا یعنی سمانا احذر بینتا کا حاضر کا خپل بینا ٹھیک شو کنا حاضر کا خپل بینا او یمینه او یکفی کا برد الدعوا یمینه ایا کافی کیږي تعالی را پرد دعوی استابانی یمین دي قال بینت المدعی والیمین علی من قلت ما اذن يحلف یا رسول الله اذن يحلف قسم می دی په الله په دغه وخت کې به قسم اخري د الله نبی دې د روزن دی قسم بوخري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایا من حلف على يمين صبر هر سوچ قسم اخري په یو قسم کلک دروغ باندې یقطو بیا مال امرئ مسلم چې دې حاصلې په دې سره مال د مسلمان وفیا فاجر او دې په دې قسم کې سوي گناہگار یعنی درو جنوي لقي الله وهو علي غضبان الله تو مخامشي په داسې حال چې رب به ناراضي. چلو مخکې قال حدثنا علي بن وائل بن ابي هاشم بن سلمة الشيخ قال اخبرنا العوام بن حشم بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي وقاص رجل اقام الصلاه في السوق فحلف بها لقد اوتي بها ما لم يؤتيه يوقع بها ګور یو سړی راغی اقام الصلاه فی السوق حاضر کړه سودا د خرڅ په بازار کې سلعه هر هغه سیز ته وی چې ته خرڅې لکه صفقه او سلعه یو معنی ده یو سودای په بازار کې حال ادرولا یعنی قائم کړه لکه مثلا سحر ګل چې کم دینو دا ټوپه راوړله بازار ته لپاره د خرڅ او په دغه وخت کې چې کم دی عبدالجلیل راغی او ورته چې لکه دا ټوپه په سو خرڅه نو دی ورته په 100 روپے نو عبدالجلیل ورته په 19 روپے راکا نو سحر ګل قسم وخوړه چې لکه مال خو فلان کې 100 روپے راکولې مانی دی ورکړي او حالانکه دې د چادرې ټوپه 100 روپے نو ویلي اوس د عبدالجلیل دوکا کې چو هو چې بل سړی ولا 100 ورکولې و خامخ دا خو بده ګران نوی کنه وځي مال په 100 راکا دا روپے دینه واغسته په درو قسم باندې حدیث کې هغه ته اشاره ده اقام سلعه فی السوق وې درولا یعنی قائم کړ سودا حاضر کړ په بازار کې فحلف بها دی بای قسم خوړ په دې سودا لقد اوتی بها ما لم یؤتی را کولې کې دیشو ما د پارا په بدل د دې مبيعي اغمره مقدار د پیسې چې ته نه راکې ترا ته نول اسوي مال خدري په شل ملاوي دي او ما نه دور کړي ولی ليوقع فيها رجل من المسلمين دا درو قسم زکه کو چې واقعا کې پدې کې یو سره د مسلمانانو نه یعنی اٹھږي واقعا کې معنا اٹھږي پدې سره یو مسلمان نو فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم قليلا الى خلاته جی قال حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابي مليكه عن امراتين كانت تحرزان في البيت في حجر على احداهما قتل بإشقا بك في عباد عن الاخرى فرجع الى ابن عباس قال ابن عباس ها ګوره ماته پرېږه دا ابن ابي مليكه صاحب فرمایي چې ان امراتين دو خذوي كانتا تحرزان في البيت وی دا دواړه چې سپلای به ګندلی یا موزی به ګندلی په یو کور کې او په الحجره یا بیت یا حجره خدا حجره مراد نه وګورئ
لکه روایت کې د لفظ کې یا بیت ذکر دی یا حجره ذکر دا په دې دواړو معنا کور دی کنه الذين ينادونك من وراء الحجرات او دا موچنه پیجنه یعنی سپلای ګندون کی خزوی یا موزی به جوړولې فخرجت احداهما دې دواړو خزو کې نه یو خزه د کور راوته وقد انفذ باشفا في كفها باشفا تر انفذ تنبلشوا باشفا اغستن د ګندون د چمیارانو فی کفیا پلاس دي کی د چمیار څنګه پیژنې کړه موچی نه جانته اسکاف دا ګره یو خدای هم استنی کنه ایو د موچان دا سر غوسیه بیا دې کې منځ کې خپي څنګه ته دا تار داسې کې کنه راکی نو باشف اغستنی د چمیار ته وای نو انفذا تنبلشوا باشفن ستند چمیارتوب فی کفیا پلاس دی یوی خزی فدعت علی الاخرى نو دی داو کړه په بلې باندې چې دا ستن را لتی تنبلې دا فرفع الى ابن عباس دا کیس اوړل شي ابن عباس رضی الله عنه تا فقال ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شاء الله دا تمهید دی مقصد ابن عباس دا دی چې توې زما په دې لاس کې دی داستن ټومبولې دا داوستا فقط په دی باندې نه مکمل کیږي چې چېرې نفسي په داوی مفتی او قاضي فیصله وکي نو دنیا کې د خلقو مال پاتې نشي او د خلقو ویني به جایز پاتې شي ما دا سره وجه زکه چې دې داسې کړو بس ما مړک او دا پټه زمانه خدای قسم دې بس زمانه ابن عباس مخي ورته چې داوی غلطه باندې ملکیت ناراضي آینه پسته مسله ذکر کړه لو یوتن الناس بدعواهم چې ورکول کې دې شوی مالونه خلقو ته بدعوا معنی بکه په محض داوی دوی فقط په داوی دوی بغیر د بینینا لذابا دماء قومنا ختم شي به ویني د قوم سمانه هدف شي به او بی دیت شي به ویني د قوم واموالهم او مال د قوم ذکروها بالله ابن عباس وی یاد کړه دی مدعی تا نوم د الله ذکروها بالله نوم د الله وته یاد کړه چې قسم بخوري په نوم د الله باندې وقروا علیها او په دې مدالها باندې دایت ولای ان الذين يستون بیاد الله فذكروها نو چې کله ورته دا چې الذين يستون بیاد الله مرسوم قالوا لا کلا خلاق لهم دا صداګان ذکر شوی د خځه غچون کې نرم زړی وي نو یکدم انکار وکړ فاطرفت اعتراف جی او ما کړی اول چې مانه ده کدا الله داستن دی په خپل منډل خطا شوی دا هغه نه دی ور منډل دا هغه خو منکر وا ذکروها بالله هغه امای منډل دا جګړه وکړه وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على مدعى عليه ګور دا په کتاب الدعوا کې ودا حدیث تاسو بعد بار راځي علماء شوافی فرمایي چې بینه په مدعی دا او بیا مدعلیک یا به قسم خوري او یو روایت دا چې مدعلی باندې یمین دی واما مسلک جمهور او د احناف هغه دغه حدیث زمون دلیل دی چې البینه المدعی دی او ول یمین علی مدعلی یعنی منکر او په دې کې دغه تقسیم د پیغمبر پاک نه ثابت دی بس مدعی با بینه پیش کړي یو دو کسان او چې پیش کړه نو مدعلی باندې دعوه ثابت شوه او که مدعی په احضار د بینین عاجز شي بیا مدعی با یمین کوي نو که یمین وکړه نو داو باطل شو او که دی نقولن الیمین وکړه نو فتعینت الکوتک علیه مسله حل شو مخکره
باب في تفسير قوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله سواء. دا سواء چې ده به معنا د قصدن ده یعنی برابر او نور پکې سني چې زنګون مات کمنګي ثواب دي پار او شابه. دا ټول الفاظ موږ مخکې ویل دي خا یو ټکی پکې بل نشته ده. بس دا یو ټکی تا مخکې نه دی ویل کنه. عبد الله ابن عباس چې حدثني ابو سفیان سحر ابن حرب ما حدیث بیان کا من فيه الافیه یعنی دا حدیث دغه د خلین نقل شوی د زما خلیتا دا نفس تاکد دی پاره دی ځکه چې نقل خود خلین خلیتا کی کړه ومن فيه الافیه دغه د خلین ما ته ورسېده. جی بس دې کې ګوره وې زر لاړم په هغه مودې د مصالحت چې زماو د نبی علی السلام په منځ کې وا فبینا انا بالشام ز شام ته رسیدلم د هرقل علاقه ته اذ جی بکتاب چې ناصاب راغ خط پیغمبر اسلام هرقل ته وای آسان د نوټو ستا کتاب فدعيت نظر او بل لشاب سفيان جی فقال ايكم اقرب الناس من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي فقال ابو سفيان فقلت انا واجلس بين يديه واجلس اصحابي خلفي ثم دعا الترجمان فقال قل له من سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم انه نبي فان كذبني فكذبوا قال ابو سفيان واجب الله لولا ان يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال الترجمان سال كيف حسبوا فيكم قال قلت هو فينا ذو حسن قال فهل كان من ابائهم مالك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمون بالكذب قال يقول ما قال قلت لا قال يتبع اشراف الناس ام ضعفاهم قال قلت بل ضعفاهم قال يزيدون او ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال وهل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه سخطة له قال قلت لا سخطة له لك دا دين بد جنون کی قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قال قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجال يصيب منا ونصيب منه قال فهل يقدر قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع یعنی ونحن في هذه المدة او موږ انتظار کوونکو د دې په دې مودې د مصالحت لا ندري ما هو صانع فيها دقه یو خبره وا چې زه مونږه نه پوهیږو چې دې به دې معاملې کې موږ سره څه کوي وفا کوي یا نقض کوي. جی قال والله ما امكن من كلمه ندخل فيها شيئا غير هذا فهل قال هذا القول احد قبله قلت لا. ثم قال للترجمان قل له اني سالتك عن حسب فيكم فزعمت انه فيكم ذو حسب كذلك وكذلك الرسول تبعث في احساب قومه وسالتك عن هل كان من ابائه ملك فزعمت ان لا فقلت لو كان من ابائه ملك قلت رجل يطلب ملك ابائه وسالتك عن ابائه اصدقائهم ام اشرافهم فقلت بل اصدقائهم هم وهم اتباع الرسول وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فزعمت ان لا فعرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس خوارق دي درو په خلق باندې ثم يذهب او به دې مخکشي فيكذب على الله فلا دروغوي. جی وسألتك هل يرتضى أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خلى بشاشة القلوب کله چې دا ایمان ګډ شي هغه پردو د زړونو سره. جی یا د ایمان هغه نورانیت په زړه کې وردن نشي. جی وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتم فزعمت أنكم قاتلتم فيكون الحرب بينكم وبين السجال ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسول ثم تكون لها عاقبة. وسألتك هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر وكذلك الرسول لا تقدر. وسألتك هل قال أحد من هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقولي قيل قبله نو ما بیر چې رجلن دا یو سره دی ائتم بقول اقتدا کی په یو وینا چې دینه مخ کې ویل شوی دا. جی
قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعطاء والعفو قال إياكم ما تقول فيه حقا قال هرقل إياكم ما تقول فيه حقا کچردی هغه خبرې چې تاویل رښتینه نو فإنه نبي ما شاء الله جی وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن منك ولا أني أعلم أني ولو أني أعلم کچرز په دې خبرې پویم چې اني اخلص الیه چې زه رسیدې شم دی محمد سیتا لا احببت لقاءه نو ما به دې ملاقات ډیر خوښ کړو ولو كنت عنده کې زور څخه لغسلت عن قدمه ما به دوړي سندلې وې دایې د قدمونو نه جی ایزله به ولا يبلغن ملكه ما تحت قدميه او خام خبره چې د حکومت ما تحت قدميه هغه تحت چې زما د خپل لاندې دی یعنی زما د ملک په دیږي وي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذاته بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله على هذا العظيم الروم وسلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أبوك بدعاة الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنه عليك الإثم لأبي سينا ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة السلام بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله إلى قولي وأشهد بأننا مسلمون فلما فرغوا من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات وعنده كتبوا الغلاء اوازونه اوچت شو وکاسور اللغت او شور زیات شو و امرنا بنا او حکم شفا حق زمنګه په خرجنا دغه دربار نمګه وېستې شو فقلت ما يخبل مرغوته حين خرجنا چمګه وته لقد امر امر ابن ابي كبشه مضبوطه شو خبره د زوید ابي كبشه مراد حضرت صاحب دي امګه نور خبرې کړې یاد مرته نکړي یا چې د عربو یو مشهور وغیرہ وغیرہ چلو انه بشک دا محمد صاحب چې دی لا يخافه یریږي دی محمد صاحب نا ملک بن الاصفر دا بادشاہ د بن الاصفر جی فما زلت موقعا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيزر حتى ادخل الله عليه الاسلام وقال الزهري بدال هرقل عظماء اوس ګور دې ده کې فقط دبر دې چې ابن ناطور خبره حذف شو او دا بالکل اخر خبره شو چې بیا زهري وی فدا هرقل عظماء الروم هرقل لګي د روم چې کم ده کنه مشران سنټ والا راغوختل فجمعوا فی دار له فخپل یو کور د خلافت کې جمع کړل فقال یا معاشر روم اے رومیانو حل لكم فی الفلاح والرشد آخر الابد آیا شته تاسو رغبت په کامیابی او په نیک بخته کې تر اخر عمر پوری وان یثبتا او دام په حل لكم ان عطف دی ویا معاشر روم حل لكم ان یثبتم لکم ملککم اشتاسو شوق چې پاتشي تاسو باندې تاسو حکومت او چې تاسو پیغمبر سے ومنه نو حکومت به پاتشي فحاسو حیثت الحمر الوحش دوی چې کړي ټوپونه کړ په شان د ټوپونو د وحشي خورونو ال الابواب دروازو ته فوجدوها قد غلقت چوکتل نو دروازې بند کړې شوې فقال علی بهما هرقل واپس شوه هرقل خلق ته چې دا خورنه واپس راواله فذاب او وقتل فقالوا اني انما اختبرت شدتكم على ديني بما استاسو په دین باندې د کلکوالی امتحان غست فيجوي دغه شاومره تا خبره مې بیگانه یاد شو دغه یو ډیر خسته خبره وکړه څنګه وي هراکا چې تماشه کې خود درسي پګپن هغه چل ایرا کلم دغه خبره وکړه وې تاسو پګپ نه پوهیږئ ما ته ټوخي کولې ښا فقط رأيت منكم بسته الذي احببته ما د تاسو نه وکته هغه قوت چې کوم ما خو خولا نو فسجدوا له ورضوا عنه جی باب دې په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی چې نشي حاصلول تاسو درجه د نیکي تر دې پوری چې او با سید زړه هغه شی چې تاسو خو خوای الی قولی تعالی به علیم الله په دی باندې پوهه
دا د پنځپیر شیخ القرآن ترجمه ده او په دې سره آیت حل کیږي او دینه بغیر کې ته هر څوک آیت ستانه حل کی تی شو کنه لم تنالوا البر ذکر سیاق سره مناسبت په دې ترجمه خوري مخامخ آل کتاب د ایمان ذکر دی اوس لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون دی ما تحبون خو مال دی دنیا دا معنی ایمانی درجه هغه پر نشي حاصلوله سو پر چې دنیا مینه د زنه تاسو وخت کړي ٹھیک شو جی وفي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن اسحاق بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه بس ګوره دا اوس موږ ویلو ښا انس ابن مالک وی دا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه وی انه سمع انس ابن مالک دی انس ابن مالک نه اوریدو یقول کان ابو طلحه دی انس وی چې و ابو طلحه دا ابو طلحه سوکو اوس موږ بول چې دا دی انس پلندرو انس د ام سلیم خاوند او ام سلیم د انس مور اکثر انصار بالمدینه نخلا د انصارو کې د ټول نه زیات د کجورو مالکو وکانا حب اموالی لی بیرها بیرها نو بیرها او محبوب ترین مال دی ابو طلحه تا بیرهاو هغه چې مشهور په بیرها باندې او دا دی حاشیه لیکل دي چې بالکل د مسجد نبی دروازې مخامخ دي اوس مسجد نبی خو ډیر غټ شوی دی زبردر توخه مچ باب فاد نه چې دن کیږي نو چې یو لس قدمه دن نشي د خي طرف ته دی چې دا ګیر د کوي دی او زه حقیقت په فرش باندې نه کړی دا خو چې ما څه بوز ځان څه ضرورت توخه کنه نیک وخت نو کو شمال یې وایي وکانت مستقبلة المسجد بالکل جمعات مخامخ مسجد نبی سره کدا جمعات دلته دی کوي دی وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها من ماء فيها طيب او نبی اسلام چې داخله د بدی باغ ته او سکلبا من ماء د ابونا فيها چې بدی کوي کیو طيب خوږي د دې زه او خوږي امنګ د پیر عثمان او بسکلی دی واقع ډیر خوږي سبحان جی فلما انزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقام ابو طلحه سے پاس فقال یا رسول الله ان الله يقول الله کریم مهربان وئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي او محبوب ترین مال زما ماتا بیرها مال د بیرها ده یعنی هغه باغچا د بیرها باغچا دا ما ته ډیره محبوبه ده وان صدقه لله او دا د الله په نوم صدقه ده ارجو برها وزخرها امید کوم په دنیا کې د دې نیکی او ذخیره والد دې په آخرت اند الله فضعها یا رسول الله اے سراک الله خرج کا فضا خرج کا دا بازما چې چاته ساخو کې د الله پیغمبر محبوب شي خرج کا امنګ وی چې کم شي زور شي نو بیا سور شي نہیں سمجھنا ہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بخ دا په وخت خوشاله شاباس وخ بخ ذالک مال رائح اوس دل ته رائح دې بر وخت رابحون راځي مان یو اے ابو طلحه ذالک مال رائح دغه مال دې مال لونکه دغه مال دې مال لونکه اسیم دا شیت لونکه دې خمال هغه دې چې په ځای لاړ شي اسیم دا مال خپلون کې دې خدای چې په ځای لاړ شي مثلا شمونه سیوا وقد سمعت ما قلت او ما ورج تاسو وی وین یا راضی تا ته فتو درکم ان تجلا فی الاقربین چې تا خپلانو کې ورکی قال ابو طلحه افعل یا رسول الله دا کار کوم فقسمها ابو طلحه فی اقاربه ابو طلحه را پاسد خپل رشتہدارانو کې څخه تقسیم کړ وفي بني عمه قال عبد الله ابن يوسف وروح ابن عباد
وی ذالک مال رابح التو رائح دلت رابح رابح در ربح نه ده فمانا دا سود من فائدہ من نفع من چلو وفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن مال رائح یعنی قرات على مالک مال رائح نماند امام بخاری دا شو چاگر چی رابحون مشتے خو رابح رائح دا اشهر دے جی وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي عن سمامه عن انس قال فجعلها حسن فجعلها نو انس وی چې پیغمبر علی السلام چې دته خپل قارب لور کا ابو طلحه فجعلها نو خرچ کدا مال لحسان حسان ابن ثابت تا وابي ابن كعب تا وانا اقرب اليه او زديتا ډیر نږدې ما خو لم يجعل لي منها شيء مال پکې سره نکړه او څه مطلب شو بنو عم اور اقارب ابي ابن كعب حسان ابن ثابت انس زور ته ډیر نږدې ما مانسي میرا زوی ما خو مال را نکړه ځکه چې په نسبت سره هغه بنو عم د دین زیات اقربو نبی اسا اقربو کان خو دې خو چې ما مور ور کړو هر زمزه خو ما خو میرزه پلارو خو د میرزي پلار په نسبت باندې نور ورته زیات قریبو نو ځکه ولا ور نکړه جی مخکې